د جنازې د مونځ اسانه طریقه. اکثر ملګري داسې وي چې جنازې ته حاضر شي او جنازې ټیم کې جنازه ولاړه وي، یا د هغه د جومات نه بهر وي یا د جنازګاه نه بهر ولاړي، چې تپوس ترې نه وکړي چېرې جنازې مونځ ولې نه کوې دې مړي بس، یا دا کس ملګری ستا مړ دی او ته پسې مونځ ولې نه کوې. نو زر جواب بدل درکړي چې یاره یا خو مې کپړې چې کوم دی پلیتې دي یا ما له مونځ نه راځي. نو ګوره هغه یو مشهور عالم دی ډاکټر فدا حسین صاحب، هغه فرمایل چې ستا کپړې پلیتې دي ولې په تا باندې حیض بیماري راغلې ده یا چې کوم دی تا باندې مینسس راغلی دی، خو دا زمونږ باندې وي که نه چېرې مونځ نه راځي، داسې ویلی شو چېرې مونځ نه راځي. نو دې ویډیو کې انشاءالله تاسو ته ښه اسانه طریقه باندې انشاءالله تاسو دا مونځ د جنازې ښیم، چې دا تاسو واورئ انشاءالله. چې پوه نه شوئ نو بیا تاسو وایئ زه منم. اولنۍ مسله دا زده کړئ چې جنازه کې صرف دو فرایض دي، دا خو به زده یي انشاءالله که نه ملګرو ته. اولنی فرض دغه دی چې په دې جنازه کې ودرېدل دا فرض دي. دویم نمبر په جنازه کې دا څلور تکبیره ویل سریږي دا فرض دي. دا وشو. اوس که هغه څه نه درځي نو ستا جنازې ثواب وشو، خو د سنتو نه خلاف شو، دا ثواب دې کم شو. نور دغه دو فرایض دي ادا کړل، جنازه وشو. اوس راشئ بیا د جنازې مونځ دی. نیت دا لږي ښه، نیت به په خوله نه وي داسې باندې وي چې نیت کوم او نیت مې کړی د جنازې او نه، بس زړه کې دا راوله چې د جنازې مونځ کوم، په دې حاضري امام پسې څلور تکبیرونه سره د واړه تکبیرونه یا څلور تکبیرونه په دې حاضر امام پسې خاص الله تعالی مخ مې د کعبې فضل بک الله اکبر. بعضې خلک پکې دا وایي نویت ونودر لله تعالی اربع تکبیرات الصلاة الجنازة فرض الکفایة الثناء لله تعالى والصلاة للرسول والدعاء لهذا الميت اقتديت بهذا الامام متوجها الى جهه كافه الشريفه الله اکبر. نه دا که چا الله ورته ضروري دی نه خجي، دا ضروري نه بس پښتو کې وایه. بس اصل کې نیت دار چې ته روان شوې که نه ته په دغه کې څوک تپوس وکړي چېرته ځي مړي له بس دا ستا نیت شو. بیا ورپسې سبحانك اللهم ویلي وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك. که دا نه درځي وجل ثناؤك بس دا مو وایه ساده سبحانك اللهم وایه. بیا الله اکبر دی. بیا درود شریف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت. او ملګری وي دا مال نه راځي ساده درود وایه کوم چې په مونځ کې اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت اللهم بارك دا دواړه پکې وایي ټیک شوي. بیا الله اکبر کولی. بیا اخیره کې دعا ده اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. خدا با غټ سړی یا غټ خزي ته وي صحیح شو جی. الله اکبر به وکړي سلام به واړه صحیح شو جی. بله مسله پکې اهم نقطه دا ده یو سړی راغو هغه نه یو تکبیر دو شوي دی به څه کوي محترمو. اولنۍ مسله دا ده چې کله چا نه تکبیر لاړل چې څنګه ته راننوتي ته به ډېر کې الله اکبر نه کې نه چې امام وي الله اکبر بس ته وایي الله اکبر ستا خو پهلې تکبیر ته اوس رخې لاس چت کا ټیک شو جي ته به لاس کته کې نو بیا به وګورې که چې ته امام یو تکبیر بل ویلو دو دنه شي دو تار اواز ځان سره نو بس ټیک شو الله اکبر به تم وي چې څنګه امام سلام اړی نو زر به وي الله اکبر الله اکبر به پرې په خوله وي بس دا فرض ادا شو. او سنت طریقه دار کله چې امام جنازه کوي په مړي باندې نو امام به د مړي د سینې سره ودرېږي جوخ د امام داسې پروت دی دا کټ د جنازې نو دا امام به داسې نږدې ودرېږي د دې مړي په سینې سره ځکه چې سینه کې زړه دی او زړه کې چې کوم دی دا ایمان محل دی. دا هم سنت طریقه ده که امام سر ته ودرېدو یا خپو ته ودرېدو بیا هم کېږي خو د سنتو نه خلاف دي کې الحمدلله انشاءالله داسې الفاظ بنئ چې ملګرو ته به ګرانئ اسانه طریقه کې ورته وښودو انشاءالله. اوس یو ماشوم منډې هلک دی نابالغه نو هغې کې به دا وي اللهم اجعله لنا فرة واجعله لنا اجرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. خو چې کله څلورم تکبیر شي دا غټه دعا به پرېږدي دغه سړي او د ښځې دعا به نه وي د څلورم تکبیر کې بیا د ماشوم دعا وي که چېرته ماشوم مړ و که ښځه مړه وه درې تکبیرونه به همغه شانتي وي. څلورم تکبیر کې به اللهم اجعلها لنا فرة واجعلها لنا اجرا وزخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعا. څلورم تکبیر به د غټ سړي د غټې ښځې دپاره پرېږده ماشوم به راولی دا پکې وي صحیح شو جي. اسانه طریقه کې انشاءالله مونځ بېرته ذکر کړو د جنازې که بیا هم انشاءالله چې
چې چا له څه مسله وي بالکل تپوس کولی شئ خو دا مې هغه سیستم باندې درته وویل چې اسانه طریقه انشاءالله دې نه پس به یو ملګري ته هم دا نه رابېخېږي چېرې دا ګران دی دا ګران دی نه اسانه طریقه باندې کوشش وکړئ کوم ملګري بې پوه شو نو کوشش وکړئ هغه ملګرو ته هم چې ملګرو سره شیر کړئ ځکه نن سبا د جنازې لمونځ ډېرو ملګرو نه ورځي نو دا صدقې جاریه ده جي ډېر هم ګانې بچیانې شیر کړئ خو فایده یې ونه کړه دا بیان لازم شیر کړئ چې یو ملګري ته خو فایده ورسي که نه ته به مړی قبر کې پروت دی دغه بیان چې چلیږي مال هم پې الله اجر راکوي انشاءالله تاسو هم پې الله اجر درکوي الله سبحانه وتعالی دې تاسو ټول خوشحاله باسه دي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته